واسباب العلم للخلق ثلاثه او هغه ذریعې چې علم په حاصلېږي د مخلوق ته پر درې دي حواس سلیمه دي خبر صادق دی او عقل للخلق لفظ نصفی سے ویل او تفتدانی سے به تفسیر کړی دی المخلوق اشاره کې نه طرف چې مصدر په معنا د مفعول سره دی د تمام مخلوقاتو د پاره ذریعہ د عقل حواس سلیمه خبر صادق او عقل له من الملك والانس والجن دا الفاظ شوی نو غرض د دینه د لفظ خلق تفسیر کول او د یو شوبې د فکول هم دی شوبه دا واردی چې تا دا وایي چې اسباب د علم د تمام مخلوقاتو د پاره درې دي نو مخلوقاتو کې حجر او مدر هم راځي کانه لوټي دي آی د دې د پاره اسباب د علم درې نو دی راغی جواب ورکو چې نه د خلق نه مراد من الملک پرشتي دي والانس انسانان دي والجن او جنات دي بطور مثلا نورم کې دي خو چې کوم جاندار اشیاء دي نو داغو د پاره چې کوم نه پاو کې ملک انس جن دا مراد دي او د دې د پاره اسباب د علم څه دي درې او په دې وجه باندې الله تعالی په دیو کې دا انس او جن مکلف کړي دي چې د اسباب د علم ول درې مقرر کړي او فرشته مکلف کو نه دي خو هغه تعالی سوزن عبادت کوي بهرحال د مخلوق د پاره یعنی د فرشتو انسانانو او جناتو د پاره چې کوم ذرایع د علم نه غدري په خلاف علم الخالق په خلاف د علم د خالق سره فانه لذاتی د الله تعالی علم داسې نه دی چې هغه اسباب ته محتاج د حواس سلیمه ته یا خبر صادق ته یا عقل ته دینه بغیر الله تعالی ته علم قدیمی حاصل له علم حضوری حاصل او دا خبره جوړه فإنه لذاته کې ضمیر راجع دی الله تعالی یعنی د الله تعالی د علم سبب چې دی هغه په خپل د غزاد دی د الله تعالی د علم سبب څوک دی خپل د غزاد دی د الله تعالی د علم سبب دا نه دی حواس سلیمه خبر صادق او عقل فإنه لذاته کې بدل ذاته کې ضمیر شاته راځي الله تعالی ذات او دویم احتمال دا دی فإنه لذاته کې دا ضمیر راځي کې په خپل علم ته فإنه لذاته نو معنا مدا چې د الله پاک دا علم لذاته هغه ته حاصل دی دا علم په خپل وته حاصل دی یعنی په واسطه د حواس سلیمه خبر صادق او عقل سره ورنه دي حاصل دغه صورت کې بدل ذاتی کې ضمیر چاته راځي شي علم دا یعنی دا په خپل علم چې دی الله له ثابت دی واسطه پکې نشته د حواس سلیمه خبر صادق او عقل دا معنا بکې غوري د دې دا مطلب نه دی چې دا لذاته کې ضمیر علم تراځي کوم معنا دا چې دا علم بقائم بالذات وی لکه څنګه چې د الله تعالی قائم بالذات دی نه دا معنا باندې کې د لذاته ځکه علم د باری تعالی قائم بالذات نه بلکې قائم د په ذات د باری تعالی پورې نو د لذاته دو مفهوم راځي یو غلط چې دا اوس می بیان یو صحیح مفهوم دا دی چې په خپل د ذات علم چې دی الله له ثابت دی واسطه نه بغیر چې حواس سلیمه دی خبره صادق دی واقل خبر باندې پېښ وکړ او د لذاته دا معنا مکو چې ګني څنګه چې الله تعالی قائم بالذات دی نو لذاته کې دا هی ضمیر علم تراجه کو دا معنا وکړي چې دا علم قائم بالذات دی نه دا معنا باندې کې ځکه علم د باری تعالی هغه قائم بالله دی قائم بالذات نه دی خبره باندې پېښ وکړ نو دا کې وایي بخلاف علم الخالق تعالی فإنه لذاته وخلاف علم د الله تعالی سره هغه د الله تعالی لپاره دغه د ذات په وجه ثابت دی لا بسبب من الاسباب نه په سبب سره د اسبابونه نو اسباب د علم د خلق د لپاره ثلاثه سودیا درې دي د خبر شو نه ما خبر لپاره او دا الحواس السليمه دا اوس بدل دي ثلاثه مبدل منه اول پکې حواس سلیمه دي شرط دا دی چې د حواس په سلیمي اله بدل سبب د علمي کو سلیم نه مدغه حواس سبب د علم نه دي لکه حس د احوال د چپسترګي حساب اوس دې حس استعمالي قوت د بصره استعمالي خو یو شیز په ځای ورته دوی ښکاری نو دا سبب د علم نه ځکه سلیم نه دی او زیړی والا صفراوي مریضو د خوکسیس په خله باندې کې بیا مو تدریخ کاری ځکه هغه صفرا به غالب شوی او ترخیه اده وجنه
دا په خپل باندې ار یو سیس تاریخ لګي اگر کو خوږي په نفس الامر کې تاریخ نو دا حاس حاسه چې دا نو دا دلیل نه ولی ځکه دا حاسه سلیمه نه غلطه ده خبره باندې پېښ وګن نو ځکه وای ولا حواس السلیمه د حواس سره سلیمه قید ضروری دي دیم خبره صادق دی چې لکه د بار نه تاسو یو خبر راشي او پاغې ته یقین وکړي دا سبب د علم دی او دریم عقل له به حکم الاستقراء علامه تفتدانی سے وایي چې اسباب د علم درې دي او په دې دریو کې حصر چي نو دا په استقراء سره مطلب دا د استقراء سره چې موږ ته تبو چې سونه کړی دا همدغه درې ثابتېږي او د نورو ارجاع اکثر دې دریو تکي نو په حکم د استقراء سره موږ وایو چې اسباب د علم سودي درې دي یو سړی په خپل غایت تتبع سره سلورم سبب پیدا کړي نو سمنیت پکې نشته دې مثال نه دی لکه موږ وایو چې حق په استقراء سره په سلور مذاهب کې منحصر دی حق په استقراء سره په سلور مذاهب کې منحصر دی یو سړی د پنځم مذهب تدوین وکړي او هغه د سلف په طرز باندې د دې سو go بدیت نشته خدا سي کېدل ناممکن دي بظاهر ورنه سلف په زمانه کې په خپل تقریبا 30 32 مجتهدین او داغي مذاهب په وخت کې شاګردان اولیکل هغه پورې پاتې شو شاګردان هم اولیکل او سلور پکې صرف د مدون پاتې شو چې هغه د امام ابو حنیفه شافعي د مالک او احمد بن حنبل صاحب رحمهم الله دا مذاهب دي نو دا سلور مذاهب په حکم د استقراء سره دي یو سړی بل مذهب معلوم کړي دی کې څه بدیت نشته خو چې مذهبي ښه خبره باندې پېښ وکړ او دا رنګي دا اسباب د علم جديد محصور دي بدریو کې په حکم د استقراء سره دا مطلب شو ووجه الضبط وجد حسن دا ان سبب ان كان من خارج چې دا سبب د علم بیا د خارج نوي نو فالخبر الصادق دا خبر صادق ته د بار نه تعالی سو خبر درک چې مکه شتا د بار نه تعالی خبر درک مدینه شتا دا خبر صادق دی دا د بار نه تعالی راغی نو یا دا سبب د علم د خارج نوي نو خبر صادق ته والا او کچره د خارج نه نوي دا سبب د علم فإن كان آلة غیر مدرک کچره دا علوی غیر مدرکه کچره دا علوی غیر مدرکه نو په خپل ادراک کول کې نه باغی ادراک مدرک د پر علوی فالحواس د حواس سلیمه وي والا او کچره دا اله غیر مدرکم دی په خپل مدرک نو فالعقل د عقل له تفصیل د خبره دا دی دا سبب د علم کو د خارج نه دا خبره صادق دی کچره دا سبب د علم د خارج نه نه بیا مخالنی یا به د علوی د مدرک د پاره دا به عمر چې عقل یو مدرکه دی او د دې لپاره عالی دي جواسیس او د حواس همسه چې د جواسیس جاسوسان نو دې سترګو په ذریعہ تاسو دا وګورم نو سترګو په ذریعہ سره دا خبر لاړ شي او عقل ته خبر ورکړي چې دا زید د امر د ابکر نو دا حواس سلیم دا حواس همسه چې دا عالی شوي او چې کوم مرکز ته دا رسي دا څه شي عقل نه نه په خپل مدرک دی او د حواس سلیمه خمسه چې دا ولسدي عالی دي دا ولسدي عالی دي ولسه په خبره پوي کړ او په خپل چې دی هغه څه شي دی او د مدرکانو هغه عقل له نو یا به کوم نه دا د خارج نه وي دا سبب د علم د داخل نه وي کجره داخل نه یا به عالوي کجره عالوي دي تسویل شي حواس سلیمه او په خپل قوت مدرکه دي تسویل شي عقل وي موجه حصر پېښ وګنه دا خبره دا واستکې والا او کچره د خارج نه وي دا سبب د علم فإن كان آلة کچره دا سبب ان كان کې د میر سبب تراجه فإن كان سبب آلة غير مدرك کچره دا سبب آلوي غیر مدرکه فالحواس د حواس دي پېښ وکړه دا اوس آله د خپل مدرکه نه د حواس خمسه والا کچره دا آله وي او خپل مدرکه نو فالعقل دې ته بسویل شي عقل ویل شي لکه په دې باندې اشکال لازم اشکال به مولوی صاحب دار راځي ور سره وکړي چې دا عقل خو په خپل مدرکه نه دي بلکې عقل خو آله د نفس ناطقه د پر اثر قوت مدرکه څه شي د انسان کې نفس ناطقه دی روح دی دا روح بیا مختلف آلی دي چې هغه په ذریعہ سره ځان ته علم ماخوذ کوي راکاږي یو آله چې دا عقل دویم آله چې دا حواس خمسه دي نو دی عقل ته چې دا قوت مدرکه وي دا غلط وي بلکې اصلي قوت مدرکه څوک دی نفس ناطقه دی نو راشه بولا پریوتی دند بګی کېوت نو دې جواب دادی مولوی صاحب چې دې کې شک نشته چې خبره انداز دي دا چې کوم اشکال کې وکړه چې اصل قوت مدرکه خو نفس ناطقه دی او عقل ولا آله ده او حواس همسه ولا آله دي خدا عقل د دې نفس ناطقه سره انتهایی تقرب حاصل لري انتهایی تقرب حاصل لري او دا غایت تقرب په وجه باندې مونږه د عقل ته
مدرک وایو اگر چې نفس ناطقه مدرکه ده لیکن د عقل ته موږ مدرک وایو د غایت قرب د وجنه یعنی د حواس د دې ترتیب داسې دی چې دا نفس ناطقه دي مثلا بیا سره ټول نږدې څوک دی عقل دی دی خو ګوره لګا اول نفس ناطقه دی بیا سره نږدې څوک دی عقل دی بیا ورپسې حواس سلیمه دي نو د حواس سلیمه په نسبت باندې قرب د دې نفس ناطقه سره د چا حاصل دی غایت قرب د عقل نو کله کله د غایت قرب د وجنه د قوت د نفس ناطقه د پاسه چې کوم دی مدرکه اطلاق نه کو بلکې بچا باندې وکړو په عقل باندې خبره باندې پېښ وکړه او دا خو لومړی جواب شو دا غایت قرب د وجه اطلاق دویم جواب دا دی چې دا اطلاق مجازي دی دا اطلاق څه دی لکه کله کله موږ وایو چې دا قدرت د باری تعالی مؤثره دی حقیقت کې دا قدرت مؤثره نه ذات د باری تعالی په خپل مؤثره خو چونکې قدرت چې دا ذریعہ د تاثیر ده نو دا چونکې دا سبب د تاثیر دی نو دا الله تعالی په ځای باندې چې اصل کې خالق د تاثیر دی دغه په ځای باندې کله کله په سبب اطلاق کو سبب ته تاثیر نسبت کو پېښ به کنه سبب ته تاثیر کو سره دا په سم رقم دا خبيث دا ور سات طرف ته درغه دا دا څه کار دی کنه چې دنه اخلاص کړي ها بل ځای باندې راځي دا د ماشين لاندې لاړو بس پرې دی اوس پرېږه دا الکه امیر صاحب په یو منګک دی وسنرس ها دا ما توجه خرابه اوس کو دا دی ولاړو دغه ځکه بیا ته ما توجه نه کوله خو ګرځي زموږ په پیسې ته میرونه خېږي خبره پوهیږي تاسو کنه نو دا هغه دویم جواب دادی چې ګوره دا اصل کې د عقل سبب د چا لپاره سبب دی او اصل حقيقي چې د مدرک څوک د نفس ناطقه ده خدا ولا سبب دی نو کله کله د یو سیس نسبت سبب ته مشیه د ادراک د لپاره سبب دی د عقل او اصل مدرکه څوک دی نفس ناطقه دی او د الله تعالی قدرت سبب د تاثیر دی اصل کې حقيقي مؤثر څوک دی الله تعالی دی او کله کله موږ د قدرت تم نسبت کو د سبب دی مسبب نسبت کله سبب تم کی نو سوې قدرت مؤثره دی دا غره د عقل چې دی مدام د الله رب العزت د نفس ناطقه د لپاره څه د اعلی ده خو چونکی یو سبب دی د ادراک د لپاره پېښ نو کله کله د ادراک د نسبت چاته وشي د سبب ته وشي چې عقل نه ځکه د عقل تسویل شي مدرک ویل شي تاسو خبره باندې پېښ وکړه نو دوه جواب شو نو سوي دا خبره کې چې الا فان كان آلة غیر مدرک کو چې دا آلوي غیر مدرکانه فالحواس حواس تی والا او کو چې نه دا عالم دی او غیر مدرکم دی په خپل مدرکینو فالعقل دا به عقلی په مسله پېښ وکړه